ایران کې یو بادشاه وای هغه بادشاه یو وزیر ساتلی و باورچی ساتلی او باورچی ډېر هوښیار و بادشاه له میلمانه راله خبرې ته توجه کوي ډېره بادشاه له میلمانه راله باورچی سالن را روان کړی دی شاهي مجلس لګېدلی دی چې کله ترکاري کې خوده یو پلیټ وغورځېده خبرې ته توجه کوي پلیټ وغورځېده وی بادشاه بد برم برم داسې وکتل میلمانو وکتل یو درز وشي پخواني محلونه خو داسې ډېر دنګ دنګ و که نه صرف زموږ د جومات چیت دی هغې کې به اواز تمبېده او درز به یې کو ټولو میلمانو دې خوا وکتل و بادشاه وکتل بادشاه داسې بد بد وکتل چې زه وروسته سره حساب کتاب کوم وی هغه باورچي چې پلیټ وغورځېدو نو هغه ترکارۍ کې لاسونه سخا کړه په خپل مخ یې م راښ کړل او په سر م او په جامو یې راښ کړل وی ګویه چې دا خلک توجه شو دی دغه ته د باورچي ته توجه شو چې دا څه د خدای په کار ګوره بادشاه داسې خر خلک ساتلی دی او بادشاه جي په جلال کې راغلی دی او جوشیږي چې وروستو د سره ګورم وایي چې کله میلمانه لاړه بادشاه وایي پیر صاحبه زیر کې کسه زیر کې جي توجه کوئ خبرې ته وایي چې کسه حاضر که سر یې ښکته کړی دی ولاړ دی ګناهګار څه دی خو چې په عدالت کې سر ښکته کړي که نه موږ هم د الله په عدالت کې سر ښکته کړي ګناهګار خو ډېر یو الله دې معافي وکړي او داسې مجال چاله چې زما د رب په عدالت کې سر اوچت کړي هلته به بیا گویا چې داسې کار ونه کړې چې ته الله په عدالت کې د الله سره د مخ لګولو قابل نه زما محترم ځکه زه اکثر خبره کوم په دنیا کې کوم اعمال وکړې ته که نه کومه بدعملي او کومه دوکه دې د خپل مسلمان نور سره کومه زنا بدعملي دې وکړه دا بدعملي به تا ته په سکرین باندې ښکاره شي په اسمان کې ستا بچي به ناست وي هغه فلم به شروع وي د قیامت پر ورځ باندې هغه فلم به ته ګورې تا ته به په سکرین کې ښکاره کېږي ټول عالم به ګوري ستا بچي به وایي چې ګوره د ما پلار دونه په لعنت و زما محترم وایي سر یې ښکته کړی دی باچا ورته وایي زه ړومبۍ غلطي وشوه په غلطۍ مې معاف کړي هغه خو ستا اختیار کې نه وه هغه د الله د طرف نه وه ړومبۍ غلطي وشوه د الله ډېر عادل ذات دی ګوره ښه انصاف والا ذات دی وایي زه م عادل یم زه بادشاه یم زه عدل کوم او د عدل خبره د الله درته کوم ړومبۍ غلطي وشوه معاف مې کړې ذات خو دا دویم غلط کار دی زه وشرمولم میلمنو ته دا دې غلط کار وکړه دغه باورچي جواب کې څه وایي جواب ته توجه شي دی ورته جواب کې وایي حضرت ړومبۍ غلطي زما نه ناخطایۍ کې وشوه او ما ته پته ده چې ته ما ته غوسه وې ما ته پته ده چې د دې به ته مانه انتقام اخلي ذلیلکۍ به مې نو ما داسې کار وکړه ما وی چې دا عالم به په تا باندې ګوته اوچته کړي چې په ناخطایۍ کې د یو انسان نه غلطي وشوه او بادشاه ظلم وکړه لیکن په دغه ظلم باندې زه خفه کېدم چې په تا باندې څوک د ظلم اواز ونه کړي ما له په دا باندې حیا راتله ولې ما ستا نمک خوړلی دی دویمه غلطي ما جان بوج کر وکړه د هغې وجه دا وه چې څوک دا ونه وایي چې بادشاه وایي چې ړومبۍ غلطي باندې معاف کړه دویمه غلطي جان بوج کر د کړې ده په هغې باندې ماته عذاب ملاویږي نو که په تا باندې د اواز اوچتېږي چې ظالم دی دا اواز به په تا نه اوچتېږي دا به خلک وایي د نوکر ظلم کړی دی او زه دا نه غواړم چې زما په بادشاه باندې څوک د ظالم اواز وکړي د ما محترم ډېر هوښیار بادشاه چې دا خبره اورېده په خندا شي وي زه د الله د رضا دپاره یم معاف کړه ټول څوک سره سبحان الله او هوښیار زما محترم الله مونږ له بانې ګوري د معاف کېدو بانې ګوري لیکن مونږ ځان له چېته بانه ونه کتل زما محترمو سلام